سبحان على عبده ليكون للعالمين نذيرا فتحدى بأكثر سورة من سوره مساقع الخطباء من العرب الأربعة فلم يجد به قديرا وأفهم من تصدى لمعارضته من فصحاء عدنان وبلغاء قحطان حتى حسبوا أنهم سحروا تسحيرا. دے عبارت کی ادھر مباحث و تخیال کوئی اول تحت لفظی ترجمہ دے عبارت دے محل الفاظ مفردو دے عبارت اور دیم اعتراضات و جوابات. اول بحث تحت لفظی ترجمہ دے عبارت الحمدللہ الذی حمد حضرت ذرا نزل القرآن چه قرآنونی نازل کرے دے علی عبده پا بندہ دا لیکون دید پارا چشی للعالمین دا مخلوقات دا پارا نذیر ویرون کے فتحدہ پس چلنج ورکڑے بی اکثری صورتن پلنڈی صورت من سوری دا صورتن دا دے فرقاننا چاہتے چلنج ورکڑے مساقع الخطباء دا اونچت آواز خطیبانتا من العرب العربا دا خالص و عربنا فلم یجد به قدیرا پس بیائی نموما پدے مقابلے بانے قدیرا قدرت ضرور کی و افحم من تصدہ خاموش کرے دے حاسو تصدہ چمخی راڑولے دے لمعارضتی مقابلے دا قرآن تا من فصحاء عدنان و بلغاء قحطان دا عدنان دا فصیحانونا او دا قحطان دا بلیغانونا حتی حسبو تردی چی دی گمانو کو انہم سحرو تسحیرا چی بدوی جادو شوی تسحیرا پا جادو کی دلو سرا. الحمدللہ کہ دا الف لام کم یو دے دا خبر تاسی مخ کے درجوں کی کری خوکا الف لام استغراقی شی نو دا قضیه با موجبه کلیش ہر حمد ہر حامد نا پا ہر زمانہ کی ثابت دے اللہ کچھت الف لام عہد خارجی شی دا راجح مذہبم دے چا الف لام دے عہد خارجی شی نو بیا با قضیه شخصیه شی پا الف لام عہد خارجی کی کوئی اشارہ یا معبود تی نو ده حمد دا بحق صفتونه سی چه خدای قرآن کے ځان لا ثابت کری دی یا بدا سی وی دا خدای توب دا الوحیت چه کم صفات آئی تا بابا کی اشاروش یا الف لام پا کی جنسی دے جنس حمد خدای تا ثابت دے نو بیا بدا قضیت طبعیش ذکر قضیت طبعیه کے حکم پا ماہیتی حمد ستودن تاوی او دا مصدر معلوم دے او پا اصطلاح کی هو الثناء باللسان علی الجمیل علی جہت التعظیم والتبجیل. اللہ معبود توئی اور اصطلاح کی نوم دا هغه ذات دے چی واجب الوجود دے مستجمع دا طول صفات دا کمال دے مستجمع خجمع کون کے دا طول صفات دا کمال دے و مستجمع کے دا سین دا استفعال دا طلب دا بارانہ دا مبالغی دا بارانہ. الذي نزل الفرقان نزل دا ماضی دا باب تفعیل دے تنزیل وار وار سر نازل دو توئی لگ لگ نازل دا او انزال یو وار سر نازل دو توئی
نورو کتابونو دپاره انزال لفظ استعمال شوی دی فعال، او قرآن دپاره تنزیل او انزال دواړه استعمالي. انزال ځکه استعمالیږي چې قرآن کریم د لوح محفوظ نه اسمان د دنیا ته په یو وار راغلی، او تنزیل ځکه استعمالیږي چې د اسمان د دنیا ځمکې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په واسطه د جبریل امین علیه السلام په 30 کاله کې راغلی، نو بیا تنزیل لفظ استعمال. فرقان قرآن ته وایي، دلته فرقان فارق بین الحق والباطل. نو موږ مختصره ترجمه په قانون سره وکړه، ځکه قانون هغه څه چې حق او باطل سره جدا کوي او فیصله کوي. علی عبده، عبد نه مراد رسول الله صلی الله علیه وسلم، او دا اضافت خدای ته کړی دی. عبده ضمیر الله ته راجع دی، او دا اضافت د تشریف د مضاف دپاره دی، لکه عبد السلطان حضره. لیکونه کی ضمیر دی، یا عبد ته راجع دی یا فرقان ته راجع دی. لیکونه چې دا عبد شي للعالمین نذیرا، یا لیکونه چې دا فرقان شي د عالم خلقو دپاره نذیر بواسطه رسول. عالمین جمع د عالم دا کل ما سوى الله ته وایي. عالم هغه څه ته وایي چې علامه یې په وجود د صانع، او ټول څیزونه علامه ده په وجود د صانع نه، د خدای نه غیر ټولو څیزونو ته عالم وایي. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. نذیر دا فعیل دی، او په معنا د منذر سره دی، ویرونکی. انذار ویرولو ته وایي سره د تخویفونه. فتحدى تحدي چیلنج ته وایي، دعوت ته مقابله. فتحدى کی ضمیر عبد ته راجع دی، دی عبد چیلنج د مقابله ورکړي. یا تحدى کی ضمیر الله ته راجع دی، الله چیلنج د مقابله ورکړي. دا صرف د قرآن خصوصیت دی چې د مقابله چیلنج او دعوت پکې ورکړل شوی دی، او په درې طریقو سره ورکړل شوی دی. یو دا دی چې تاسو د قرآن مثل راوړئ، یو دیم دا دی فاتو بعشر سور مثله مفتریات، ښځه 10 سورتونه راوړئ. لسم نشئ راوړلی، فاتو بسورت من مثله، ښځه یو راوړئ ورکې کړه. او الله د ټولو باره کې بیا د دوی د عجز او د قرآن د اعجاز تصدیق کړی دی. قرآن باره کې قل لئن اجتمعت الجن والانس على ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهیرا. که جن او انس ټول راجمع شي د قرآن مثل راوړي نو نشي راوړي. او فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين. الله وی فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا دا نشئ کول. دیتا تحدی وی چیلنج. بیا اکثری صورت بلندی صورت چې کم سے کم 3 آیاتونه یا لنډې صورت دي، لکه ان اعطیناک الکوثر یا والعصر. من سوره د سورتونو د قرآن نه، من سوره هی ضمیر قرآن ته راجع دی. مساقع د مسقع جمع ده، لکه منابر چې د منبر جمع ده. مسقع بلیغ ته وایي، اوچت آواز، عالی الصوت. په خبرو کې به ګډوډۍ شن نه راځي، دې ته وایي. خطبه د خطیب جمع ده.
خطیب چاته وی میاتی بالخطبه چې خطبه وی. خطبه څه ته وی؟ الکلام البلیغ المقول على رؤوس الاشهاد. بلیغ کلام ته وی چې د خلکو په مخ کې سره ووی، دې ته خطبه وی. من العرب العربا، د عربا د عرب نه وروسته د مبالغې دپاره دی. هغه عرب چې خالص عرب دی، لکه لیل اللیل. لیل اللیل معنا لیل شپې ته وي، او لیل اللیل تکه توره شپه، خالص شپه. فلم یجد به ضمیر دا تحدی دراجې دی. تحدا د ماضي نه چې کومه مفهوم ده. وافهم، افهام اسکات ته وایي. وافهم معنا واسکت، خاموش کړل. او خاموش سړي ته چې په مقابله کې خاموش شي، هغه ته د افهام ځکه وایي چې فهم سکرو ته وایي. او چې سړی په دلیل کې خاموش شي نو مختور شي، لکه سکاره چې څنګه تور دي. نو ځکه ورته د افهم لفظ استعمال چې وافهم معنا واسکت، خاموشه کړي دي. من تصدى، تصدى معنا چې چا مخ را اړولی دی. د معارضتي، مقابلې د معارضه د قرآن مقابلې ته وایي. د هی ضمیر یا قرآن ته راجع دی په معارضته کې، او یا عبد ته راجع دی. من فصحاء عدنان، د فصحاء اضافت عدنان ته، او د بلغاء اضافت قحطان ته. دا تفنن په عبارت دی. لکه قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس. ناس یو دی او مضافونه ورته بدل کړه، دې ته تفنن په عبارت دی. عبارت رنگین کول، رنگ او رنگ راوړل، مقصد یې وي. فصحاء د عدنان، عدنان هم د عربو پلار دی، او قحطان هم د عربو پلار دی. یعنی د عربو د فصیحان او د عربو د بلیغانو کې چې چا هم د قرآن مقابله کړې، د مخې تور شوی او خاموشه شوی. مقصد یې دا دی. حتی حسبوا انهم سحروا تسحیرا. سحر څه ته وایي؟ ما دق ماخذه، چې ماخذ باری کوي. دوی دا ګمان وکړه چې په موږ سحر شوی، موږ پوه هم نه شو، موږ یې خاموشه کړو، په موږ جادو شوی دی. خیالي شي ته هم کله سحر وایي. او داسې کلام ته چې د سړي په زړه اثر وکړي، دې ته هم سحر وایي. ان من البیان لسحرا، یقینا بعضې د بیان نه سحري سړي باندې اثر کوي. هر مؤثر کلام ته سحر وایي، هر مؤثر شي ته سحر مجازن وایي. دریم بحث اعتراضات او جوابات. اول اعتراض دا دی چې مصنفین په کلام کې کله خطبې راوړي، تحمید او تسلیه، دا په الفاظ جدیده سره راوړي، ځکه کل جدید لذیذ، او د طالب العلم توجه راګرځي. خو مصنف دا شانکار ونه کړ، یعنی لفظ جدید اختیار نه کړ، لفظ قدیم یې ذکر کړ چې الحمدلله. دا ولې؟ جواب دار چې اتباع د قرآن کریم وکړي کې الحمدلله دی. او دیم حدیث کې هم لفظ د الحمدلله راغلی، او دریم اتباع د سلف وکړي هم الفاظ د الحمدلله وي. الذي نزل القرآن، هغه چې قرآن نازل کړی دی. سوال دار چې د قرآن د پاره خو د انزله لفظ هم استعمال شوی دی، نزله تفعیل ولې دلته غوره کړه؟ جواب دا دی چې دې آیت کې اقتباس شوی دی د قرآن کریم سره. الحمدلله الذي تبارک الذي نزل الفرقان.
فرقان سره په قران کریم کې نزله لفظ استعمال شوی نو ځکه نزله ویل او انزله ونه على عبده سوال دار چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هډې صفتی نومونه وو دلته انتخاب د عبودیت ولې وکړو د سی ولې نه ویل چې الحمدلله الذي نزل القرآن على رسوله على نبيه یو جواب خدا دی چې قران کریم کې د على عبده لفظ استعمال شوی دی نو دلته هم ذکر دیم جواب دا دی چې وصف د عبودیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په ټولو اوصافو کې اشرف الاوصاف دي نو دا اشرف وصف ذکر یو رسالت د نبی دی او یو عبودیت د نبی دی دا دې ته خیال کوئ یو ولایت د نبی او یو نبوت د نبی دې صوفیو په کتابونو کې دي چې ولایت د نبوت نه غوره دی دا خوش کالمان دا په صوفیو د کفر فتوا ولګي چې وایي چې ولایت د نبوت نه غوره دی نو ولی د نبی نه غوره کا الکه هغه دا څنګه دی ویلي چې ولی د نبی نه غوره دی دا سی ویلي دي چې ولایت د نبوت نه غوره دی تاسو خبره پوه شئ نو ګورئ نبی کې ولایت دي که نه هر نبی ولی هر نبی ولی وی نو چې صوفیا وایي چې ولایت د نبی ولایت غوره دی د نبوت نه نو دې کې ولایت د نبی ښودلی دی چې نبی کې دا دواړه صفات دي ولایت هم پکې دی نبوت هم کم غوره دی ولایت غوره دی ولې ځکه په نبوت کې انتقال من الخالق الى المخلوق دی توجه من الخالق الى المخلوق دا نبوت کې خدای وایي دا خبره زما مخلوق ته ورسوه تا خبره مخلوق ته رسې نو توجه شي د چانه د خالق نه مخلوق او په ولایت کې صحیح توجه من المخلوق الى الخالق ولایت کې خدای چې د مخلوق نه سره توجه موقتی کې خالق ته نو ګورئ که تاسو سوچ وکئ په ولایت کې عروج دی برتلل دي ولایت د نبی غره دی د نبوت د نبی نه دا شی مطلب دی دلته اوس عبدیه عبودیت ذکر شوی دی عبودیت د نبی دا په ټولو اوصافو کې بهترین وصف دی ځکه په دې کې توجه د مخلوق نه د چاته کدا چاته اشرف الاوصاف نه وي په مقام د عروج کې به خدای نه ذکر کولی خدای په مقام د عروج کې ذکر کوي سبحان الذي اسرا بعبده دا مقام د عروج د اسرا کنه انت بعبده ویل او د تمام انبیاء مبارک خدای وای وکانو لنا عابدین وکانو لنا عابدین او عیسی علیہ السلام اول تکلم چې کوي اقرار د عبودیت کوي انی عبد الله یا ورپسې د رسالت اقرار کوي اتانی الکتاب یا د نبوت اقرار کوي وجعلنی نبیا عبودیت د نبی دا ولایت د نبی دی ولایت د نبی دا د نبوت د نبی نه غوره دی ذکر د عبده دلته ذکر کا ليكون للعالمین نذیرا ليكون په دې ضمیر کې درې احتمال دي یو دا چې الله تراجه دی چې الله شي د عالمانو د مخلوقات د لپاره نذیر الله تعالی د مخلوقات د لپاره نذیر شي لیکن دا ضعیف قول دی ولی چې بیا به داسې شي چې الله د مخلوقات د لپاره نذیر شي اسماء د الله تعالی توقیفي دي د خدای په نومونو کې نذیر نشته هلکه به پوه شو بیا احتمال ده چې ضمیر عبد تراجي شي او اقرب المذکورین ته ارجاع د ضمیر غایبه اولاده کنه د ابعد المذکورین نه اقرب عبد دی چې د عبد د مخلوقات د لپاره نذیر شي دا خبره ده تاسو به پوه شئ دلته به په تاسو اعتراض وارد شي
چې نزل القرآن، خدای قرآن نازل کړي د څه لپاره نازل کړي؟ لیکون للعالمین نذیرا. نو نزل خدای نازل کړي دا فعل خداوندی شو. او تاسو عقاید کتابونو کې ویلي چې افعال د الله تعالی معلل بالاغراض نه دي، اغراض پکې نه دي. نو دا خو معلل بالغرض دا تنزیل دا فعل خداوندی دی، د دې غرض څه شي؟ لیکون للعالمین. تاسو په جواب کې چې دي کې دوه مذهب دي. یو مذهب دار چې په الله تعالی معلل بالاغراض دي، او یو دا دی چې نه دي. نو د هغه چا په مذهب عمل کړی دی چې هغه د دې قائل دي چې په الله تعالی د معلل بالاغراض شي، یو څه اعتراض نشته. او کله چې د هغه مذهب تابعی چې هغه د دې قائل دي چې په الله تعالی معلل بالاغراض نه دي، دا الله فعال د لپاره خو اغراض نشته. ٹھیک شه څه ورته نشته؟ اغراض ورته نشته. لیکن دا چې دا چې دا یو سیس خو ورته شته کنه، چې د الله د عقوبت د ثمرات خو ورته شته کنه، افعال د الله تعالی د لپاره ثمرات شته کنه. قرآن نازل کړی دی لیکون للعالمین نذیرا، چې ثمره یې دا شي چې مخلوقاتو د لپاره ویرونکی شي. افعال د الله تعالی معلل بالاغراض نه دي، هغه صحیح شو. او ثمرات خو د دې باندې خداوندي وشته کنه. یا د الله د تعلیل د لپاره نه دی، د عقوبت د لپاره دی، چې نتیجه یې دا شي چې د مخلوقاتو د لپاره منظر شي، ویرونکی شي. بیا اعتراض دا دی چې پیغمبر خو دوه صفتونه دي، بشیر او نذیر. لیکون للعالمین نذیرا ولې ویلې؟ لیکون للعالمین بشیرا به ویلې وې کنه. تاسو په پوه شئ؟ تاسو په جواب وکړئ. انذار کې دفع د مضرت ته چې دوزخ نه ځان وساتئ، او په تبشیر کې د جنت زیری دی، او دفع د مضرت اولاده د جلب د منفعت نه ځکه نذیر ذکر. بیا جواب دا وکړئ چې دلته وروسته د فتحتا وایي، فتحتا چیلنج یې ورکړی دی، او چیلنج د مقابلې منکرینو ته ورکوي که موافقینو ته؟ نو منکرین وروسته ذکر کېږي. د منکرینو دپاره انذار پکار دی، منکر دپاره انذار پکار دی، او د موافق دپاره د منونکو دپاره تبشیر بشارت وایي که نه. نو قرینه دا د انذار یې ځکه ذکر کړي چې وروسته د فتحتا وایي. هلکه بیا پوه شئ چې د سړي په اصلاح کې انذار کار ونه کړي، بشارت یې بیا نه کوي، نو ځکه انذار ذکر کړي. فتحتا باکثر صورت، تحتا کې دا ضمیر چا ته راجع دی؟ یا خدای ته راجع دی. فتحتا چیلنج د مقابلې ورکړه د رسول په ژبه، نسبت دی الله ته. یا تحتا رسول الله چیلنج ورکړه باکثر صورت، په لنډي صورت من سوري. لنډي صورت دا لنډی رقم ځای نه معلومیږي. فاتو بصورتن کې دا تنوین د تقلیل دپاره دی. فاتو بصورتن ورګوټی صورت راوړی، دا تنوین نه دا معلومیږي. او من سوره کې اشاره ده چې د قرآن صورتونه یادوم، د نور آسماني کتابونو نو. مصاحف الخطبا، هغه د بلند اواز خطیبان، هغې ته د عرب اربعونه. او فلم یجد به قدیرا، او بیا یې نه مومه په دې باندې قدرت لرونکی. په به کې فلم یجد به کې ضمیر چا تحتی ته راجع دی، او یا اکثر صورتین ته راجع دی. فلم یجد بیا بابا په معنا د اعلی سره شي. فلم یجد علیه قدیرا، پیدا یې نه کړه علیه په دې لنډي صورت باندې قدیرا قدرت لرونکی. وافهم من تصدى، تصدى معنا تعرض، چې چا مخ اړولې، معارضتي معارضې د قرآن لره. حتی حسبوا انهم سحروا، دې ګمان وکړه چې موږ خو مقابله نشي، په موږ جادو شوی دی. نبي رسول ته به جادوګر ویلې که نه، بلکې تمام پیغمبرانو ته، موسی علیه السلام ته او نورو ته هم جادوګر ویل شوي قرآن کې چې کوم بیان دی. نو آخري نتیجه دا شوه چې دوی ویلې په موږ جادو شوی. درود